أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حصيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 86 87 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې ځای کې الله جل جلاله فرمایي وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ هر کله چې تاسو سلام کوئ سلام چې نو کوئ دعا کوئ بتحیة د سلام فحیوا بأحسن منها نو تاسو ورته هم وعلیکم سلام وایي بأحسن منها د هغې نه په ښې طریقې سره او ردوها یا ورته هغه شانتې چې نو واپس وایي. نو دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه د سلام تذکره کوي. نو دا یاد ساتئ چې زمانه جاهلیت نه بلکې د مخکې نه به ورته وویلی شي چې د هر دور هر فرق هر څوک چې دی نو هغه د دوو کسان په آپس کې چې کله ملاقات کوي نو په هر مذهب کې د دغه ملاقات په وخت کې د محبت د اظهار دپاره چې دی نو هغه جملې ویلی کېږي. اوس دغه جملې چې دی نو هغه مختلفي څوک یې په یو الفاظ سره وایي څوک یې په بل الفاظ سره وایي څوک یې په بل الفاظ سره وایي. او زمانه جاهلیت کې به هم چې نو عربو به ویله حیاک الله الله دې تا ژوندی کړي الله دې تا ژوندی ساتي د هغوی به دا وي. نو دا مختلفې جملې چې نو هغه خلک وایي خو اسلام یو داسې جامع جمله چې نو هغې وویله چې په دې سره چې نو د دې مقابله د دنیا ټول مذاهب دې راجمع شي او د هغوی چې د دې متعلق چې کوم الفاظ استعمالوي د دې مطابق چې نو هغه دې په مثل الفاظ نشي راوړلی. اسلام چې کله رانو نو اسلام دا جمله چې نو هغه ویله چې کله تاسو دوه کسان په آپس کې ملاقات کوئ نو تاسو یو بل ته چې نو هغه سلام کوئ السلام علیکم نو تاسو سلام چې نو هغه وایي. اوس د سلام دا داسې جامع بهترین جمله ده چې په دې کې دعا هم ده الله دې تا چې نو هغه سالم ساتي الله پاک دې تعالی ژوند درکړي خو سره د عافیته زما طرف نه چې نو هغه دې پتا باندې سلامتیا وي نو چې کله هغه وي وعلیکم سلام نو دا هغه وي زما د طرف دې پتا باندې سلامتیا وي. سلام دا د الله جل جلاله د نومونو نه یو نوم دی د دې معنی چې نو هغه د سلامتی محافظ نو سلام چې کله چا باندې وکړی شي نو دته د سلامتیا چې نو هغه دعا وسره هم وکړی شي. د سلام ابتدا چې نو هغه د کم وخت نشي و نو حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي غالبا صحیحین هم دی ترمذی هم دی مفهوم دا دی وی چې کله حضرت آدم علیه السلام الله جل جلاله داغه تخلیق وکړو آدم علیه السلام پیدا شو روح نو هغه پوکوالی شو ورته نو د فرشتو یو ټوله جماعت چې نو هغه ناسونو الله جل جلاله چې نو هغه د فرشتو ټوله نه لاړ شه دوی ته چې نو هغه سلام وکړه او دی چې تعالی کوم جواب درکو نو دا یا ساته دا بستا او ستا د اولاد په منځ کې چې نو هغه بیا سلامي. حضرت آدم علیه السلام چې نو هغه د ټولی ته کله لاړو نو آدم علیه السلام ورته السلام علیکم نو دا غوي ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نو الله رب العزت د طرف نو ورته چې نو هغه کبرالو چې دا به یاد ساتي دا بستا او استاد اولاد چې نو هغه پاپس کې به یو بل ته دغه دعایي جمله چې نو هغه به ویل کېږي. والسلام نو د سلام چې نو هغه طریقې کار نو حدیث مبارکه کې راځي هغه مفهوم دا چې حضور علیه السلام خو نه یو پیر چې نو صحابي رانو نبی علیه السلام ته السلام علیکم نبی علیہ السلام ورته وعلیکم السلام ورحمت الله بل صحابي چې نو هغه رالو دا وی السلام علیکم ورحمت الله نبی علیہ السلام ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دریم صحابي چې نو هغه رالو نو هغه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نبی علیہ السلام ورته وعلیکم السلام. اين الله رسول
تاسو چې دی نو هغه د ماقبل دغه حضرات دپاره چې دی نو یو جمله دعایه سیوا کوله او ما دپاره چې دی نو هغه مو سیوا نه کړه. نبي علیه صلات وسلام بس سلام چې دی نو هغه هم د دې پورې دی. تا چې دی نو هغه کامل سلام وکړلو نو د کامل سلام چې دی نو دوه طریقې سره جواب ورکولی شي. یو جواب په دې طریقې ورکولی شي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، او یو دا چې وعلیکم السلام. نو چې وعلیکم السلام ته وي نو پای کې دا چې نو هغه دغه ټول پکې رالل. نو ما په وعلیکم السلام باندې چې نو هغه قرآن په دغه آیات او ردوها باندې چې نو هغه عمل وکړو. ما تاسو ته دغه وویلو، مزید پکې تاسو پرېښودی نو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم چې نو هغه قول هغه خواته یو کس رالو نو چې کله هغه رالو نو هغه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته که خیال مو کړی دا بعضې کسان چې نو هغه سره دا جملې جوړې کړي. هغه ورته چې بس سلام انتهى السلام ببرکته، سلام چې نو هغه د برکته پورې کله تا وي دغه پورې سلام پوره شولو، مزید جملې په دې پسې چې نو هغې وینا ضرورت نشته. نو دا دغه ځای پر چې نو هغه سلام دا مسنون دی. اوس د سلام حکم څه دی؟ نو د سلام حکم چې نو هغه دا دی چې سلام کول دا سنت دی او د سلام جواب ورکول چې نو دا واجب دی. خدا وی په هغه مسایلو کې نه چې په کم ځای کې د سنت او د واجب نه ثواب سیوا دی نو پای کې یو سلام دی چې سلام دا کول سنت دی، د دې جواب ورکول واجب دی، خو دغه جواب واجب نه د دې سنت نو هغه ثواب سیوا دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام نه نو ترمذی روایت دی مفهوم نه دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کړی شو او دغه شان مسلم هم راغسته دی ای الاعمال ای الاسلام افضل، یعنی ایو اعمال الاسلام افضل. الله رسول د اسلام عملونو کې د ټولو نه افضل اصل خصلت چې نو هغه کم یو دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تطعم الطعام، دا چې ته نو هغه په نادارو باندې خوراک وکي او دا غي سره چې نو هغه تقرئ السلام، سلام چې نو هغه کې هر ساعت چې نو هغه سلام کې الا من عرفت ام لم تعرف، کته پیژنې او که نه پیژنې خو سلام چې نو هغه هم کې. بل روایت کې چې نو هغه راځي وایي چې نو هغه څوک څلور کارونه کوي دی به جنت ته چې نو هغه به داخلېږي. نو بای کې نمبر 1 دا دی چې خلک چې نو هغه نادارو باندې خوراک کوي. افشوا یا ایها الذین آمنوا افشوا السلام وتطعموا الطعام، ای د ایمان خاوندانو تاسو سلام چې نو هغه عام کوي او دغه شانتي چې نو تطعموا الطعام په نادارو باندې خوراک چې نو هغه کوي. او د هغې سره چې نو دریم وصل الارحام، رسل رحمی چې نو هغه کوي. وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې چې کله خلک وده شي نو تاسو پاسئ الله پاک ته ورده کې تهجد چې نو هغه کوي. تدخل الجنة بسلام او کما قال علیه السلام، نو تاسو به جنت ته چې نو هغه داخل شي په سلامتیا سره. بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي تاسو چې نو هغه محسن او افشوا السلام، سلام چې نو هغه خور کوي دا چې نو هغه اهم کوي، سلام چې نو هغه دا عام کوي ځکه به دې کې چې نو هغه دوا ده دا چې نو برکتی الفاظ دي. بل حدیث مبارکه کې راځي من بدأ بالسلام برئ من الكبر، چا چې نو هغه د سلام باندې چې نو هغه پهل وکړو فقط برئ من الكبر، دا سړی چې نو هغه د تکبر نه بری دی. کم سړی چې سلام کې پهل کوي نو دا سړی چې نو هغه تکبر نه. دوه کسان چې نو هغه یو ځای ملایږي حدیث خلاصه مفهوم دی. نو په دې کې د ټولو نه غوره انسان هغه دی چې کم سړی چې نو هغه په سلام باندې پهل وکړي. نو دی وجه نه سلام دا سنت دی او جواب د دې واجب دی، خو د دې سنت او د واجب او د ثواب چې نو هغه زیات دی. سلام چې نو هغه چاته کولی شي د هغې دپاره څه آداب نو حضرات آداب ذکر کړي صحیح د حدیث نه راغستې دي. نو دا مختلف حدیثو کې چې نو هغه راغلی دي. نو یو دا دی چې سورلی والا به چې نو هغه پیدل ته سلام کوي، پیدل روان چې نو هغه بل ناس ته سلام کوي. دغه شانته ډیر چې نو هغه لږ به چې نو هغه ډیرو ته سلام کوي. کشر چې نو هغه به مشر ته سلام کوي. اسانه قیدی دا ده ادنا به اعلی ته سلام کوي. اسانه قیدی دا ده ادنا به اعلی ته چې نو هغه به سلام کوي. دای قاعده ده، خو که چېرته چې نو هغه دې الټ هم وشي نو څه حرج پکې نشته. یعنی ادنا کشر چې نو هغه سلام ونه کو مشر ورته سلام وکړو نو څه ګناه پکې نشته. ادب یې دا دی چې ادنا به اعلی ته سلام کوي. کم ځونو باندې سلام کول چې نو هغه نشته. نو یو کله چې نو هغه سړی واړه بول لوی بول کوي
حالت د استنجا کې نو په دغه وخت باندې د سلام کول نشته که چا سلام وکړو دوله جواب ورنکړو نو دی په دغه جواب نه ورکول باندې ګنهګار چې نو هغه نه دی ځکه دغه انسان غلطي ده. دویم یو سړی چې نو هغه په مانځه کې مشغوله دی. دریم یو سړی چې نو هغه د جمعې خطبه ده درس تدریس چې نو هغه کې تعلیم کېږي دیني مذاکره کوي په دې دوران کې د سلام وکړي نو په دغه صورت کې بیا د سلام جواب چې نو هغه نشتی. که د سلام جواب ورنکړلو د سړی چې نو هغه ګنهګاري کې بنا تلاوت کوي یو سړی ځان له نو په دې وخت کې نو هغه سلام جواب نشتی. دیني کتابونو مطالبه کوي د هغې چې نو هغه دیني کتابونو مطالعه کوي نو اوس په دغه وخت کې سړی سلام وکړي دوله جواب ورنکړو دی پې ګنهګار نه دی. نو په دې صورتونو کې چې نو هغه سلام نشي کولی. دې صورتونو کې سلام چې نو هغه نه دی پکار. دغه شانته چې نو هغه غیر محرمه د هغوی ته سلام کول چې نو هغه جایز نه دی. غیر محرم چې نو هغه سړی او که غیر محرم چې نو هغه ښځی د ښځې دپاره سړی د سړي دپاره چې نو هغه ښځه دوی ته سلام کول چې نو هغه نشتی. که د هغوی په سلام کې فعل وکړي نو بیا چې نو د فتنې خطره نه نو په هغه ځای کې بیا د جواب ورکولی شي. خو نور عمومي طور باندې د غیر محرم ته سلام کول چې نو هغه نشتی ځکه دغه چې نو هغه ځای کې بدي منه شریعت بنه کړې ده نو په دغه صورت کې نو هغه سلام بنه کوي. اوس یو خبره که خیال مو کړی زمونږ په علاقې کې دا رواج دی وجر ته روټۍ ته ناستې نو اکثر څوک راننوځي بس سلام مې کولو خو تاسو ډوډۍ ته ناستې او دویم ټکی سره برکت دی. اوس دا دواړه چې نو هغه خلاف شریعت دی. برکت دی دغه لفظ دا جمله چې نو هغه په دې کې د حضور نه صحابه نه چې نو هغه تابعین چا نه هم چې نو هغه د دې لپاره اثبات نشتی دا ثابت نه ده. نو اوس داخل کو خپل جمله جوړه کړي. دویم د دغه نه هټ کر دې دنیا شي خبري وکي خو صرف یو سلام ته ټول چلو نو د دې نه خدانه چې سلام چې نو هغه وکي. ها اوس یو کس ناس دی داغه په خله کې نوړی ده نو په دغه صورت کې بیا دغه ته سلام کول چې نو هغه نه دی پکار. خو که دوه درې کسان چې نو هغه ناسي ډېر کسان ناسي او ټول په خله کې نوړی نه چا سره په لاس کې څوک چې نو هغه لا آسي په دغه صورت کې سلام چې نو هغه بیا چې نو بلا شبه هغه سلام کولی شي. جماعت چې نو هغه سلام او څلور پنځه کسان چې نو هغه روان دي نو د ټولو سلام چې نو هغې ته ضرورت نشته یو کس چې نو هغه سلام وکړلو دا کافي دی. څلور پنځه شپږ کسان په یو ځای جماعت ناست دی ګڼ کسان ناست دي څوک رالو د هغوی چې نو هغه سلام وکړلو یو کس چې نو هغه د دغې نه سلام جواب ورکړو دا د ټولو د طرفه چې نو هغه کافي دی. دا چې نو هغه سلام دی نو دغه بیا چې کوم چا سلام وکړو نو په سلام په یو جمله باندې چې نو هغه لس نیکۍ میلایږي. السلام علیکم دا کامله جمله ده په دې لس نیکۍ میلاو شي. السلام علیکم ورحمت الله په دې باندې شل شولې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا کامل سلام دی په دې باندې چې نو هغه دېرش نیکۍ میلایږي. نو ځکه الله وایي واذا حییتم بتحیة کله چې تاسو دعا کوئ په د سلام فحیو باحسن منها او ردوها نو تاسو ورته چې نو هغه هم سلام وکړئ د هغې نه ښه او ردوها یا ورته اق شانت نو هغه وعلیکم سلام وای. ان الله کان علی کل شیء حسیبا الله رب العزت چې نو هغه په هر شی باندې د هر شی حساب اغستون کړي. نو په دې کې هم چې تاسو کم د اصلاح په نیت باندې سلام کوئ د دغه به هم الله پاک حساب کوي او که تاسو صرف د غرض او د لالچ چې نو هغه سلام کوئ نو د دغه به سره هم الله پاک حساب کوي. الله لا اله الا هو الله نشته د لایق د عبادت سوا د هغه نه. لا یجمعنکم الله چې نو هغوی خامخا به جمع کړي تاسو لره الى یوم القیامت ورځ د قیامت له لا ریب فیها چې هیڅ شک نشته په هغې کې. ومن اصدق من الله حدیثا او څوک دی زیات رښتینی د الله پاک نه په خبره کې د الله نه هېڅ څوک چې نو هغه زیات رښتینی نشته چې کله الله ویلي چې ورځ د قیامت حق او سچ ده نو دغه ورځ د قیامت چې نو د حق او سچ ده دا ورځ چې نو هغه به ضرور خامخا چې نو هغه به راځي. نو مقصود دا دی چې تاسو د دغه ورځ د آخرت چې نو هغه تیاری وکړئ. دغه ورځ دی چې په هغې کې به انسان الله پاک ته پیش کېږي د ټولو کړو چې نو هغه د سره به حساب کتاب کېږي. الله دې موږ ته د هغې تیاری نصیب کړي. وَإِذَا حَيِّيتُمْ او کله چې تاسو سلام کوئ دعا کوئ بتحیة په سلام سره
فحیو نو تاسو ورله جواب ورکوي باحسن منها داغه نخا او ردوها او یا ورته هغه کلمه واپس کوي یعنی داغه السلام علیکم نو ورته وعلیکم السلام. ان الله بیشک الله پاک کان دے علی کل شیء په هر شی باندې حسیبا حساب کوونکې. الله پاک لا اله نشته دی بل څوک معبود الا سوا هو دا غنا لا یجمعنکم خامخا جمع بکړی تاسو لره الی یوم القیامت په ورځ د قیامت لا ریب فی چې نشته شک پاغه کې ومن اصدق او څوک دی زیات رښتینی من الله د الله نه حدیثا په خبره کې. واذا حييتم بتحيه او کله چې تاسو سلام کوئ په سلام سره فحيوا باحسن منها نو جواب ورکوي دا غینه په ښه طریقه او ردوها یا واپس کوئ هغه جمله. ان الله بیشک الله پاک کان دی علی کل شیء په هر شی باندې حسیبا حساب کوونکې. الله پاک لا اله نشته بل څوک معبود الا هو سوا دا غنا لا یجمعنکم خامخا جمع بکړی تاسو الی یوم القیامت په ورځ د قیامت لا ریب فی چې نشته شک پاغه کې ومن اصدق من الله او څوک د زیات رښتینی د الله پاک نه حدیثا خبره کې.